زه یم جی عرفان درانی. تاسو ګورئ پیام خیبر نن په پیښور جګړه کې موجود یو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې هندوستان یو داسې دمکی ورکړې ده چې نه منلو خبره داسې ده چې هغه دمکی ورکوي خو په شا تختی. د دمکی حوالې سره نن راغلیو د امن آواز ادارې ته او د هغه اونر حاجي نیازګل صاحب ولاړ دي. دې سره به هم خبرې اترې کوو چې د نیازګل حاجي صاحب د دې څه وینا ده د دمکی حوالې سره او بیا دی یو داسې پاتې کار کړی دی چې دا کم معاهده شوې وه پخوا نه د اوبو هغه اوبو معاهده دی ماته کړې ده نو ځان له دې په خپله کار کتلی دی. نو راځئ چې خبرې اترې وکړو حاجي صاحب سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ټولو کیمرې خیبر ټي وي د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې وخت کې موږ لا به په کشمیر باره کې د هندوستان او د پاکستان په موافق باندې موږ لا لږ ټایم راکو او دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ جذبه زموږ دغه موږ قوم په ډېر په سینو کې یو جذبه پرته ده چې دا موږ خاصه دنیا کې دا ټایم تیر کړی دی او زه دنیا نه رخصتي ده نو هغه هندو بچی را پاسي او یو مسلم له دمکی ورکوي او بیا دا خبره نه چې د کلمې طاقت دی او بیا د کمې خاورې سره د پاکستان سره تعلق دی. نو موږ دا ویو چې دا معاهده چې کوم د اوبو د ماته کړې ده دا معاهده چې کوم ده دا یو انګریمنټ شوی دی. دا د پلار ملکیت نه چې دا به دا ویل دا به ماته کې چې دا زما داستان نه دا به کولاویږي انشاءالله. هغه یو معاهده وکړه موږ ول د فضایي یو معاهده زموږ آرمي چیف زموږ وزیر اعظم صاحب یو معمولی आवाज को چې زمونږ په فدایي حدود باندې باندې دو جازونه نه راځي نن دا غي جاز د انګلند نه راځي په کم کم باندې شته کې د تیلو کمیرې د ارسه کمیرې سونا بحران سره مخامخ شوي دي. نو دا چې الحمدلله پاکستان ته الله پاک ډیر څه ورکړي دي او هر څه نه برابر دي ماشاءالله. د مزایلونه د اټم بم نه ډاکټر قدیر صاحب ته الله جنت فردوس ورکړي هغه چې کوم شاګردان تیار کړي په زرو په لکونو. نو دا یو سړی نه چې پاکستان داسې د اوبو مینس یو کپ دی راويستو مچلی نکال دی او تم نکال یې نه او زمونږ په خپل پوس سره ولاړ پاک پوس سره شانه بشانه ولاړ یو زنه زما دا ټول پښتانه ورونه پنجابیان سندیان بلوچیان کشمیریان موږ ټول هزاره موږ ټول یو موږ د دې جنډې لاندې چې کوم یو چې کوم مذهب والا یو خو موږ پاکستانیان یو او بیا انسانان الله رب العزت پیدا کړو موږ په خپل خوره باندې په یو انچ باندې خپل کترې د خپل بچو جانی مالی هر څه ته موږ تیار یو. جی ایسے ډېر مزیدار خبرې دی وکړي ماشاءالله. بالکل زمونږ ملک ډېر یو داسې قوت الله پاک ورکړی دی اټمی ملک دی زمونږه. بالکل ډاکټر قدیر صاحب چې کم اټم تیار کړی دی او دا کم سټوډنټس مونږ سره شته دی موجوده دي خو دا یو کار د انډیا کړی دی پاتې کار کړی دی چې کلم دی د جنگ اعلان کړی دی بیا دی په تیښته تللی دي لکه څنګه چې زمونږ کرنل شیر خان دی الله پاک زویم جنت الفردوس کې به ګرځي ولې شهید دی هغه چې هغه دی کې ننوتي او دی کې کوتري کړی وي او بالکل دی مردار کړیو چې د هغوی جرنیلانو او میجرانو په خپله په انټرویوګانو کې دا وینا کړې وه چې حقیقت دی مونږ خبرېدو چې یاره دا ټول فوج را ننوتې دي چې کله مونږ وکتل واحد یو کرنل شیر خان لګیا دی یوازې ډزې کوي لګیا دی او ټول انډیا یې دباو کړې وه. دې تک په کم نظریه ګورئ؟ دا خو الحمدلله دا د مسلمان جذبه وه چې کوم هغې خیمې وي د هغوی خیمو ته دننه شوي او دا د ثوابۍ یو شعر و ټیک ده او که دا د ثوابۍ که دا د بلوچستاني که دا د چترالي که دا د هر د ملک یو زمری و ټیک ده داسې ډېر زمري دي هر مور بچی چې کوم د شنې جنډې سره تعلق ساتي ټول زمریان دي. نو دا موږ هغه چې بار بار هغې وینا کوي لکه هغه آرمي چیف پرون دا د رزنټ ورکو د سړي آرمي چیف نه ټینګېږي نو ته په کیمرو په ذریعه چغې واخه په چغو باندې خو نه کېږي سپي چې څونه غاپي نو هغو نه زور نه وي. نو موږ دا ویو چې موږ الحمدلله موږ یو اتفاق یو که زموږ سیاسي دي او که د ملک نظامي دي هر یو چې دي موږ یو جنډه ولاړ یو انشاءالله فوج به موږ له اشاره نه کړي او موږ ټول به الحمدلله د هغې نه مخکې د خپل د جان نظرانه دپاره د خپل د قوم دپاره د خپل دې جنډې دپاره موږ تیار یو الحمدلله. هسې هم دنیا نه ځو نو چې ځو په شهادت لاړ شو شهادت نصیب کړو دا زموږ فوجونو کې زموږ شمار دی ماشاءالله او زموږ پاک آرمي نه بیا زیات زموږ که عوام وګورو نو تاریخ گواه دی چې کله هم د جنگ آواز شوی دی نو زمونږ تاریخ کې دا لیکلی شوي دي چې زمونږ چې کوم عوام دی زمونږ کوم ولس دی دی د پاکستان آرمي شانه بشانه لکه اوږه په اوږه روان دي او بیا دی نه مخکې روان دي. دا تاریخ بالکل گواه دی که تاسو تاریخ تاسو راواړوئ دا پاڼې بیا یو ځل نو تاسو ته به پته ولګي چې زمونږ دا څومره قبایل دي الحمدلله دی ولاړ دي ورته د فوج نه وړاندې نو د دې میسیج وینا هم دا ده چې پاکستان آرمي سره موږ ولاړ یو پاکستان آرمي دې موږ ته وینا وکړي موږ به دې نه مخکې ورځو او په دې باندې به حمله مینوال تاسو ته زه خول غواړم تاسو وګورئ دا راته पाक आर्मी जिंदाबाद पाक आर्मी जिंदाबाद हम पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ा है हर वक्त
ताकि हम में दम है हम खड़ा है उसके साथ। दारा तू आया स्वाना तो खो पखपला पेशेंट बीमार है दलता इलाज कीगी लगिया दे स्तादान अमीन अखपल वतन सरा मुल्क सरा ब्या पाक फौज सरा सवे ना कोल वाड़ इंडिया त सवेल वाड़े बस इंडिया दे खपल जान काबू की उसात या से मंग जान ना खराब हुई। यकीनन हिंदुस्तान दे खपल जान काबू की उसाती पमुंग दे जान न खराब भई दादा यो पेशेंट जज्बा द नो तासो सोच दाओ कई ची द सही सड़ी बस जज्बई चिनंदा बीमार दल तमुंग सरा सुमरा वालाड़ी दी जज्बी दी तासो टूल तैयार ये कना इंशाल्लाह जी टूल तैयार दी जंग ता दे इंडिया जंग ता दी खुशहाल और ब्या कतास्ता आजी से इजाजत दर को नो तासो वर्जई पे इंशाल्लाह बिल्कुल चिकला द हॉस्पिटल ऑनर इजाजत वर्कड़ो न बिल्कुल वही मुंग पे टोल वर्जू न तासो दा सोचो कि हिंदुस्तान का खास कर मुखातिब माँ कि आप ये सोचें कि एक पेशेंट का इतना जज्बा है कि ये पेशेंट यहाँ पे इलाज करने के लिए आए हैं और इनका इतना जज्बा है बड़ा कि पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं और हमें अगर ये ओनर आजी साहब इजाज़त दे तो हम हिंदुस्तान जाके हम अपने पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं और लड़ेंगे। तो शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए कि एक पेशेंट आपको ललकार रहा है इस वक्त, तो शर्म की बात है आपके लिए। तो ऐसी धमकी मत दें कि आप फिर इसको पूरा ना कर सके। कैमरामैन मोहम्मद अली सरा, इरफान दुरानी, पियामी खैबर, पेखावर।